د لوی او مهربان خدای په نامه د جا چینل درنو محترم اوریدونکو پروګرام د خبر دنیا ده. ستاسو کوربه سید شهرزاد شاه ستاسو په خدمت کې حاضر دی. دوستانو، نن د شورو یا چهارشنبې ورځ ده، د 1473 هجري قمري کال د شوقدر د میاشتې 22مه او د 2026 میلادي کال د فروری د میاشتې 11مه نیټه ده او د ما د میاشتې 29مه ورځ ده. خبرونو ته وځو دوستانو. د ټول نه اهم خبر دا دی چې په پېښور کې یوه ډېره اهمه غونډه شوې ده چې په هغې کې د صوبې وزیر اعلی سهیل افریدي، همدغه شان د پېښور کور کمانډر د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي او د پاکستان د آی اس آی ډایرکټر جنرال هم پکې شرکت کړی دی، آی جی پي پکې شرکت کړی دی، دغه شان نور چې څونه متعلقه ادارې دي د هغوی مشرانو پکې شرکت کړی دی، صوبایي وزیرانو پکې شرکت کړی دی. دا ډېره اهمه غونډه ده. دا تقریبا چې څو کاله پس چې کله تحریک انصاف حکومت راغلی دی په خیبر پښتونخوا کې، د هغې نه پس دا لومړی ځل دی چې د صوبې دا ټول مشران او په دې کې د آی اس آی د ډایرکټر جنرال په شمول چې هغه د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر هم دی، د پېښور کور کمانډر، دغه شان آی جی پي، دغه شان چیف سیکرټري او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی، مزمل اسلم او شفیع جان، دا ټول د یو چھت لاندې ناست دي او دوی ډېرې چورلټې فیصلې کړي دي. په دې کې خو یوه فیصله دا شوې ده چې په ملکنډ کې به د فوج په ځای باندې اوس صوبایي حکومت خپلې ذمهوارۍ سرته رسوي او فوج به دغلته موجود وي، د دې لپاره چې کله هم صوبایي حکومت ته ضرورت وي نو فوج به ورځي او د هغوی مرسته به کوي. دا د پېښور په کور هډ کوارټر کې ډېر یو اهمه غونډه وشوه. په دې کې د صوبې د سیکیورټي صورتحال جاج واغستی شو او په دې کې دا هم یو فیصله وشوه چې د ملکنډ نه به موږ یو زبردست ماډل ضلع جوړو او د صوبایي نظم و نسق یو ماډل به موږ جوړو او بیا د هغې نه پس په مزه مزه چې دغه ځای کې موږ کامیاب شو نو دا به بیا ضلع خیبر او رګزو او کورمې ضلعې ته به دا پړاو په پړاو باندې موږ دا شی خورو او موږ په دغه ضلعو کې دا کارونه کوو چې د خلکو بنیادي ضرورتونه پوره شي، د امن و امان صورتحال کنټرول شي، دغه ځای کې سړکونه جوړ شي، انفراسټرکچر جوړ شي، په دغه ځای کې سکولونه جوړ شي، هسپتالونه جوړ شي، عدالتونه جوړ شي، تاڼې پکې جوړ شي. اهمه فیصله په دې کې دا وشوه چې سی ټي ډي به مضبوطوي او د هغې نه د پولیس چې کوم ضروریات دی هغه پوره کوي. د وزیر اعلی سهیل افریدي په مشرۍ کې به یو خصوصي وړه شانته کمیټې هم جوړیږي. دغه شان په دې غونډه کې په صوبه کې د مالی چارو هم پوره جاج واغستی شو او په دې خبره باندې سلا شول ټول مشران چې د خیبر پښتونخوا مالی ضروریات هم پوره کول پکار دی. او د ټول نه اهمه خبره د پېښور او د خیبر پښتونخوا د خلکو لپاره دام ده چې د پاکستان سوپر لیګ د پی اس ایل میچونه چې کوم دي نو هغه په پېښور کې هم کیږي، که یو میچ شو، که دوه شو، که دریو شو، خو په پېښور کې ارباب نیاز سټیډیم دی، په دې کې به میچونه هم کیږي د پی اس ایل. نو ظاهره خبره ده که د پی اس ایل میچونه په پېښور کې کیږي نو دې به دا مطلب وي چې د پېښور د سکیورټي به مکمل خیال ساتلی کیږي او دا به د یوه نښه وي چې په خیبر پښتونخوا کې امنیت بحال شوی دی. نو ډېره ښه خبره ده. ډېر خلک په دې باندې اوس تنقید هم کوي، کوم چې یوټیوبران بار ناست دي او د هغوی په دې کې خیر دی چې تحریک انصاف او فوج د په خپلو کې رواني او موږ په هغې کې ډالرې ګټو او خپل هغه مشران دې خوشحالو چې کوم په هندوستان کې ناست دي او کوم په نورو ځایونو کې ناست دي. نو د هغوی لپاره خو به ښه خبره نه وي او یا د تحریک انصاف ځینې جذباتي کارکنان هم کیدای شي په دې خبره پوه نه وي، ځکه چې د تحریک انصاف ټوله پالیسي په سوشل میډیا باندې جوړیږي او سوشل میډیا د تحریک انصاف نن سبا د امریکې نه کنټرول کیږي، د لندن نه کنټرول کیږي، د یورپ نه کنټرول کیږي. نو هغوی دې ځای کې د ځمکني حالاتو نه دي خبر چې دې ځای کې د خیبر پښتونخوا خلک په څونه سختو حالاتو کې ژوند کوي. نو ډېره ښه خبره ده. د وزیر اعلی سهیل افریدي ملاتړ پکار دی په دې خبره کې او پکار ده چې د خیبر پښتونخوا خلک هم امن وویني، ترقي وویني، خوشحالي وویني او صوبایي حکومت او وفاقي حکومت او امنیتي ادارې په یو پیج باندې شي. دا ډېره ضروري خبره ده. نو دا ډېر اهمه غونډه شوې ده او په دې باندې به وروسته زه یو ویلاګ هم کوم چې هغه تاسو زما د فیسبوک په پاڼه باندې سید شهرزا افیشل باندې کتی شئ. ښه دوستانو، بل یو اهم خبر موږ سره دا دی چې د روژې میاشت را روانه ده. نو صوبایي حکومت اعلان کړی دی چې په روژه کې به د غوښې ناغه نه وي او قصابان د نهې او د چهارشنبې په ورځ باندې هم حلاله کولی شي. پرونه په عدالتي حکم باندې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان سره په جیل کې
یو وکیل دی سلمان صفدر، هغه ورسره ملاقات وکړ او هغه د وویل چې د پخواني وزیر اعظم صحت بالکل ټیک ټاک دی، څه خاص مسله نشته. ما له په مکمله توګه باندې دغه ځای کې د ملاقات اجازت راکړه او 3 غنټې ما د عمران خان سره ملاقات وکړ. سلمان صفدر د وویل سپریم کورټ کې به دی راپورټ جمع کوي ځکه چې دی سپریم کورټ لېږلی او بیا د هغې نه پس په نورې خبرې کوي. دې دوستانو سپریم کورټ د فرند اف کورټ په حیثیت باندې لېږلی او دا یو عدالتي او د وکیلانو یو ټرم دی چې هغوی استعمالي، فرند اف کورټ، یعنی د عدالت دوست. عدالت دا اختیار لري چې یو وکیل چې په هغه باندې د دواړو فریقو سلا وي هغه جیل ته ولېږي، ځکه چې یو قیدي سره که فرض کړو ملاقات هم نه شوی او هغه تاریخ لم چېرته نه راوتی، نو د دې پته لګوي چې په جیل کې خو دی خو چې د حالات څنګه دي، په کومو حالاتو کې دی په جیل کې وخت تېروي. نو بیا په دې کې عدالت یو فرند اف کورټ مقرر کړي، یو داسې وکیل مقرر کړي چې لکه دواړه فریقه په اعتراض نه لري. نو هغه بیا دننه جیل ته لاړ شي او چې په کوم ځای کې هغه قیدي خپلې ورځې شپې تېروي په جیل کې، د هغه د هغه ټولو حالاتو جاج واخلي چې هغه کمره څنګه ده، د هغه صحت څنګه دی، خوراک څښاک هغه ته څنګه میلاویږي، څنګه نه میلاویږي، څه تکلیف خو شته که څه نشته، د دې ټولو خبرو جاج واخلي. نو سلمان صفدر هم پرونه لاړه د دې ټولو خبرو جاج واغشته. اوس هغه وایي چې عدالت کې زه راپورټ پیش کړم نو بیا به نورې خبرې میډیا سره کوم. نو نن به راپورټ جمع کوي هغه د سپریم کورټ چیف جسټس یحیی افریدي ته او د جیل د حالاتو ذکر به مو سره کوي او د نورو سهولتونو ذکر به مو سره کوي. بیرسټر ګوهر چې د تحریک انصاف چیرمن دی هغه وایي چې عدالت خدا فیصله ډېره ناوخته وکړه، خو زه بیا هم ویښه ده چې کم از کم موږ ته دا پته ولګي چې عمران خان په جیل کې په کومو حالاتو کې دی او هغه څنګه ژوند تېروي، ځکه چې نه تاریخ لره وباسي او نه ورسره د چا ملاقات کېږي، نو موږ اندېښمن وو. ملګرو په خیبر پښتونخوا کې د 18 ګریډ نه واله تر 20 ګریډه پورې 1411 د ډاکټرانو پوسټونه خالي دي. د صحت په دفترونو کې، په هسپتالونو کې که موږ وګورو نو د 20 ګریډ 83 پوسټونه خالي دي د ډاکټرانو، د 19 ګریډ 426 پوسټونه خالي دي، د 18 ګریډ 922 پوسټونه خالي دي، ډاکټران پې نشته. منیجمنټ کیډر کوم چې انتظامی چارې د هسپتالونو چلوي په دې کې 422 ډاکټران نشته. جرنل چې هغوی واډ هم چلوي او هسپتال هم چلوي، د دغه ډاکټرانو 943 پوسټونه کم دي. د غاښونو د ډاکټرانو 47 پوسټونه خالي دي او دې سره دفتري چارې او د هسپتال چارې چې کوم دي او د مریضانو معاملې چې کوم دي ډېره متاثره شوي دي. نو محکمې صحت د دې نوټس اخیستی دی او په یو هفته کې تاسو له ترقۍ کاغذات برابر کړئ چې موږ ډاکټرانو له ترقي ورکړو، په دغه پوسټونو یې ولګو. د هیلت د محکمې ډایرکټر جنرال په دې کې نوټیفیکیشن هم جاري کړی دی. په بنو کې د احمدزو په تاڼه باندې ترهګرو حمله کړې ده، 2 هیلکار پکې زخمی شوي دي او دا کم کسانو چې حمله کړې وه نو دوی سره سنایپر ټوپکې وې. دا ډېرې خطرناکې ټوپکې دي او دا افغانستان کې امریکې پرېښې وې، اوس یې د ترهګرو لاس ته ورغلي دي. دا ډېره خطرناکې وسلې دي چې دا په 2 کیلومتره کې ګزار هم کوي. دا ټوپک په دې باندې دوربین هم لګېدلي او دا د شپې هم پکې سړی ته ښکاري او دا سلینسر هم پرې لګېدلي، اواز هم نه کوي چې کله پرې ډز وکړي. نو دغه وسله د ترهګرو لاس ته ورغلې ده او دا ډېره خطرناکه وسله ده. زخمی پولیس اهلکاران اسف او کریم الله هسپتال ته منتقل کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف به د غزا د امن کمیټه په اجلاس کې باضابطه شرکت کوي او د فیصله شوې ده. دغه شان ټرانسپیرنټي انټرنیشنل یو اداره ده چې په نړیواله کچه باندې د ملکونو جاج اخلي او د محکمو جاج اخلي چې په دې کې بدعنواني زیاته شوې ده که کمه شوې ده. نو د پاکستان په حق له ښه بیان ورکړی دی، وایي چې په پاکستان کې په 2025 میلادي کال کې بدعنواني کمه شوې ده او د پاکستان حالات لږ بهتر شوي دي په دې لحاظ باندې. پاکستان او انډونیشیا په دې خبره سلا شوي دي چې خپل تجارتي معاهدو له عملي شکل ورکړي. په 2020 میلادي کال پورې به ښه کوټلې اقتصادي تعلقات په خپلو کې جوړوي او وزیر اعظم د انډونیشیا د سرمایه‌کارۍ د وزیر سره ملاقات هم کړی دی او ورته یې ویلي دي چې د سیاسي تعلقاتو نه اوس موږ د معاشي مرستې شکل دې له ورکول پکار دي. نو د کویت یوه د ایزي پیسه یا د جیس کیش په شان یوه اداره ده، رقمي بانک ورته وایي، هغې له هم د پاکستان حکومت لایسنس ورکړی دی، هغوی هم په پاکستان کې اوس کار کوي. دا
پېښور های کورټ چیف جسټس د ضابطه اخلاق په خلاف ورزۍ باندې د شلم ګریډ 2 ججان د نوکرۍ نه ویستي دي، برخاست کړي دي. او یو جج چې په 21م ګریډ کې و هغه وایي چې ما د وخت نه مخکې ریټایرمنټ راکړې، نو هغه ته وایي چې بس ټیک ده تم کور ته ځه، خبره ختمه شوه. د نیشنل فینانس کمیشن ذکر کوکو NFC، نو په دې کې خیبر پښتونخوا ته 580 ارب روپۍ ورکول شوي دي. په روان کال کې پنجاب له 1190 ارب روپۍ، سند له 901 ارب او بلوچستان له 322 ارب روپۍ ورکړي دي. او په د تیرو شپږو میاشتو کې د 1 جنوري نه والا تر د 31 دسمبر 2015 پورې د پېټرولیم د لیوي په مد کې وفاقي حکومت 822 ارب روپۍ را جمع کړي دي، چې دا د مخکینی کال نه تقریبا 203 ارب زیاتې جوړېږي. یعنې د خلکو نه برابر سرمن وتلې ده. قومي وطن پارټۍ پرون په 400 کې په شیرپو کې جلسه وکړه. سکندر شیرپوم ته خطاب وکړ. د پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپوم وینا وکړه او هغوی دا مطالبه وکړه چې په نیشنل اکشن پلان د مکمل عمل درآمد وشي، نو علی به ترهګري ختمیږي. د 9 او د 11 چې کوم سټوډنټان دي د هغوی لپاره اوس یو نوی قانون صوبایي حکومت روغ کړي چې د دوی بایومیټریک به خامخا کیږي او د نوې پالیسۍ منظوري ورکړی شوې ده. په 9 او په 11 کې چې کله د ماشومانو رجسټریشن کیږي نو دوی به ګوتې لګوي او بیا چې کله دوی امتحان لځي امتحاني مرکزونو ته تصدیق به کیږي چې دا هغه هلک او جینۍ دي او که نه دي. د پریکټیکل امتحانات به موږ نور مونږه کوټلې کوو، با مقصده کوو به. او تعلیمي بورډ وایي چې دا روایتي چیکنګ مونږه ختموو. د دې په ځای باندې داسې یو طریقه راوباسو چې په ټول کال کې د ماشومانو د قابلیت پته لګي. دا 400 په تنګي کې چې تا زهرجنه بوتلې چا څښلې دي او 15 ماشومان پکې بېهوسه شوي دي، نو دلته خو حکومت شته نه چې تپوس وکړي. د حیات آباد په 4 نمبر فیز کې د 2 تاجرانو په کورونو چا ګرنیټونه ورویستي دي او پولیس وایي چې د دوی ټارګټ بل څوک و، خو د دوی کور یې په ګرنیټونو ویشتی دی. نو مسله دا نه ده، مسله دا ده چې سره د ګرنیټونو کسان حیات آباد ته څنګه ورننوتل، د دې خبرې تپوس کول پکار دي که نه. فقیر آباد کې یو سردار احمد جان کالوني ده، په دې کې یو هلک ډېر نرتوب کړی دی، سر یې پکې ورکړی دی ځکه چې هغه شکمار رانیولی او شکمارو پرې ډزې کړي دی او وژلی دی. ځوان هلک دی. دغه شکمارو د ابوبکر نومې کس ګاونډیان یې رغمل کړي وو، ټوپک تمانچې ولې په سریښې وې، دی ورغلی دی او د غرغ وبل جوړ کړی دی او بیا هغوی تښتېدله، نو ده رانیوله، نو هغوی پرې ډزې کړي دي او سړی یې وژلی دی. د 20 کالو ځوان دی، هسپتال کې بیا ساه ورکړه. خو بهرحال اوس CCPO د پېښور وایي چې په دې کې اهم پیشرفت شوی دی او موږ به پکې کسان ونیسو او را روان 24 غنټو کې به موږ دا پته لګوو چې دا کار چا کړی دی. دوستانو روژه را روانه ده او دلته مسلمانان هم ډېر زور کړی دی، د خدای او د رسول دشمنان فعال شوي دي او ذخیره اندوزي کوي. په پېښور کې چاپه والې شوې ده او د خوراک څښاک بله ذخیرې نیولې دي، 15 ګودامونه هم سیل شوي دي، مالکان هم ګرفتار کړي دي او دوی دا یو پروګرام جوړ کړی و چې د روژې په بختوره میاشت کې به موږ څیزونه ذخیره کړو او په بازار کې به یو مصنوعي قلت را پیدا کړو او بیا به موږ د 100 شی په 50 باندې خرڅو. دا داسې د خدای دشمنان دي ښه. خو څه به وایي ورته. فقیر آباد کې بیا په مارکیټ کې د یو کمرې نه د یو کانسټیبل مړی برآمد شوی دی. دغه شان صوبایي حکومت د سن کوټې په هکله باندې برتي بنده کړې ده، وضاحت یې کړی دی چې سپریم کورټ چې کومه فیصله کړې ده چې لکه کوم یو سړی په نوکرۍ کې وي یا زنانه په نوکرۍ کې وي، نو د هغه په ځای باندې به خامخا د هغه زوی یا لور برتي کېږي. نو داسې قانون نشته، بلکې قانون دا دی چې صرف د همدردۍ په بنیاد باندې موږ چاله نوکري نشو ورکولی، نوکري به په میرټ باندې ورکوو. نو د سپریم کورټ د دغه فیصلې تاسو صحیح تشریح نه ده کړې. ښه دوستانو، صوبایي حکومت وایي چې په سرکاري یونیورسټو کې د جنکو سټوډنټانو تحفظ موږ یقیني کوو او د دې لپاره سخت قواعد او ضوابط هم جاري کړي دي. په یونیورسټو کې به یو فیکلټي جوړوي چې دا کوم سړي پکې دي، نو د دې دفترونو ته به د جنکۍ سټوډنټانې ضمنه او هیڅ قسمه خبره اترې به هم ورسره نه کوي او په هره څانګه کې به یوه زنانه فیکلټي ممبره لګول کیږي چې هغه به د جنکو سټوډنټانو مسلې او شکایت اوري او د هغې لپاره به اقدامات کوي.
او وایي په یونیورسټو کې به موږ د جینکو سټوډنټانو د پوهولو لپاره هر 3 میاشتې پس سیمینارونه ورکشاپونه هم کوو او انکوایري کمیټې هم درسره جوړو. مسله دا ده چې زموږ په ملک کې په هر یو شي باندې پابندي لګي، خو د دې کوشش نه کېږي چې یاره په خلکو کې شعور را پیدا کړي او ښه او بد ورته وښیي چې دا کار ښه دی دا مه کوه، دا کار بد دی دا مه کوه، دا کار ښه دی دا کار وکړه. په هر یو شي باندې موږ پابندي لګوو. لکه څنګه چې زموږ مذهبي مشران موږ ته وایي چې یاره په جنت کې آدم او بیبي حوا او خدای پاک ورته وایي چې یاره هر څه خورئ خو دا غنم به نه خورئ، او دوی هغه غنم وخوړل. مطلب دا دی چې د انګریزۍ هغه متل دی چې فاربیډن فروټس آر سویټس، چې په کوم شي پابندي ولګي نو خلک هغه کار خامخا کوي، دا انساني فطرت دی. لہذا په معاشرو کې بندیز چې کوم دی نو دا علاج نه دی. ته به خلکو له شعور ورکوې، خلکو له به پوهه ورکوې، سپین او تور به ورته ښیې، ښه او بد به ورته ښیې، ورته به وایې چې دا کار بد دی دا مه کوه، دا کار ښه دی دا پکار دی چې ته وکړې. خو چې څونه پابندۍ ته لګوې که نه نو هماغومره به هغه اړخ ته خلک ځي، وایي به چې یاره په دې شي باندې پابندي لګېدلې ده، په دې کې به زما په خیال چې څه ډېر خوند او مزه وي. نو دا د پابندو کار نه دی دوستانو. 329 ډاکټران د 18 ګریډ نه 18 ګریډ ته تللي دي. دغه شانه په سوات پنججوړ بابړ کې یو پلار را پاڅېدلی دی، خپل زوی وژلی دی. عمر خان سره په کور کې څه لانجه وه، دی په سوات لیویز کې ملازم و، نو یعقوب خان نوم یې په ده باندې ډزې شوي دي. پولیسو بیا د پلار عمر خان او د ده یو میرنۍ مور د هغې نیولي دي. دا بیا د میرنۍ مور په لمسه باندې دا زوی وژلي. بهر ملک ته چې کوم کسان سفر کوي نو د هغوی لپاره اوس گردن توړ بخار د دې ویکسین لازمي ګرځېدلی دی، او دا ویکسین چې کوم دی نو دا مسافر ځان له پخپله را پیدا کړي، ګرځئ ورپسې. او محکمه صحه ده چې کوم مرکزونه جوړ کړي دي نو هغه ځای کې ویکسین لګول او سرټیفیکیټ ورکول زموږ ذمواري ده. خو وروره په ټوله صوبه کې یو مرکز دی د پېښور د ډي ایچ او په دفتر کې. نو ظاهره خبره ده چې په 1400 دغه ویکسین کېږي او خلک بیا ځان له په 10,000 په بازار کې اخلي او ځان ته به یې وایي هسې لوټ روان دی. په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو افسران کم شوي دي، نو آی جي پي وفاقي حکومت ته مراسله هم لېږلې ده او د یو 2 افسرانو خدمات هم ترې غوښتي دي. بونیر کې چت راغورځېدلی دی، 2 کسان پکې په حق رسېدلي دي او دا باران و او دغه ځای کې د دوی کچه چت و هغه پرې راغورځېدلی دی. 4 کسان د ملبې لاندې ګیر شوي وو، 2 مړه دي او 2 زخمیان دي. ښه دوستانو، په خیبر پښتونخوا کې نن د وکیلانو هړتال دی، ځکه چې په اسلام آباد کې یو وکیل باندې تشدد شوی او په غیر قانوني توګه ګرفتار شوی او نن په ټوله خیبر پښتونخوا کې وکیلانو هړتال کړی دی. جرنل بس سټینډ به وایي په پېښور کې جوړېږي، نو هغه ډیډ لاین هم تېر شو خو تر اوسه پورې دغه بس سټینډ فعال نه شو. د بسونو نوې اډه یې جوړوله او حکومت وایي چې د فروری تر 10مه نیټې پورې به دا سردار ګړی کې د نوې د بسونو اډه کار شروع کړي. خو څه پته یې ونه لګېده. 102 نورې منصوبې هم په ټپه ولاړې دي، صوبایي حکومت ته هېڅ هم جوړه نه کړه. په خیبر پښتونخوا کې وایي شجرکاري کېږي او هندوستان چې کوم ریکارډ جوړ کړی دی به موږ ماتوو. د مارچ د 21مې نه واله تر 23مې نیټې پورې به موږ د ټولو نه زیات ونې بوټي نال کوو، د خیبر پښتونخوا حکومت وایي. او هندوستان یو ریکارډ جوړ کړی چې دوی په یو میاشت کې 3 لکه ونې بوټي کرلي وو، نو دغه ریکارډ به موږ ماتوو. او د ځنګلاتو رقبه چې کومه ده هغه به سالانه په بنیاد باندې 1% زیاتوو، دا هدف یې ځان ته ایښی دی. بهرحال په خیبر پښتونخوا کې ځنګلات تباه او برباد دي. زما د غرونو د ښایست د غمه هر سوداګر د کرش مشین او فولادي سپین اره راوړی او بیا چې دې ځای کې د ځنګلاتو د محکمې کومه اعلی افسران دي چې په هغې کې سیکرټري دی، په هغې کې چیف کنزرویټر دی، په هغې کې ډي اف اوګان دي، نو هغه ټول چې کوم دی نو هغه لګیا دي پیسې خوري، ځنګلات یې تباه کړه او په رشوتونو باندې په ټولو ضلعو کې د خپلې خوښې افسران لګولي دي او هغوی چې هر څومره لوټ مار وکړه نو د هغوی نه تپوس نه کېږي. خصوصا د خیبر پښتونخوا د ځنګلاتو او د ماحولیاتو چې کوم سیکرټري دی، که د هغه تاسو د هغه نه تپوس وکړئ نه به وایي چې زه هېڅ نه یم خبر. خو لکه په ګراونډ باندې خلکو ته پته ده چې ځنګلات تباه او برباد شو او په دغه محکمه کې صرف سفارشونه روان دي او یا پکې نورې معاملې روانې دي. په بنګلادیش کې به سبا انتخابات کېږي، ځای په ځای باندې فوج هم لګول شوی دی. 300 کسان ووټونو ته ولاړ دي او 299 حلقو باندې به پولینګ کېږي.
دا 2000 کسان ولاړ دي، په دې کې 2500 آزاد هم دي او په دې کې بنگلاديش نېشنل پارټي ده او بیا جماعت اسلامي 11 پارټۍ ځان سره یو ځای کړي دي، نو د دوی ترمنځ یو مقابله کیږي. ښه دوستانو، د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې کوم غیر رجسټرډ پرایویټ سکولونه دي نو د دوی سټوډنټان اوس د بورډ امتحانات نشي ورکولی. په صوبه کې 8 تعلیمي بورډونه دي او غیر رجسټرډ پرایویټ سکولونو لپاره الحاق باندې پابندي لګېدلې چې دوی د یو بورډ سره خپل الحاق وکړي. اول د ځان رجسټرډ کړي نو بیا به الحاق کوي. نو دا اوس که موږ وګورو نو 11880 سکولونه داسې دي چې رجسټرډ دي او دا نور غیر رجسټرډ دي. پورن په شانګله کې یو سیمه ده، په دې کې موټر سایکل جنګېدلې دي، یو ځوان پکې مړ دی، یو پکې په حق رسېدلی دی. سوات کوټ کې یو حادثه شوې ده، په موټر سایکل باندې سور یو کس پکې مړ شوی دی، 3 پکې سخت ژوبل هم دي. ښه دوستانو، علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ کې که څوک داخلي علی که نه په میټرک کې یا په اف ای کې یا اسوسییټ ډیګری کې یا بی ایس کې بی ایډ کې پوسټ ګریجویټ ډپلوما کې یا سرټیفیکیټ کورسز کې نو د دې د داخلو په تاریخ کې اوس توسیع شوې ده. بغیر د لیټ فیس نه تاسو د 2026 میلادي کال د فروری تر 15 نیټې پورې داخلي کولی شئ. نوښار کې داسې کار شوی دی چې یو دیاړیمار او هغه د شپې 8 بجې کور ته را روانو او شوکمارو راګیر کړی دی چې ویې کتل په جیب کې ورسره ټاکم نه وه، بس راګیر کړی دی او سم یې والې دی او ته وایي چې ته تش جیب څنګه ګرځې، پیسې ځان سره ګرځوه، موږ وایي دونه خواري مو کړو تا سره په جیب کې روپۍ هم نشته نو سم یې والې دی. نو ځان سره پیسې ګرځوی ښه، ځکه چې که پیسې د سره یې نو به درنه والي او که سره نه نو بیا هم وایي پیسې سره ولې نشته. انډونیشیا غزا ته د فوج لېږلو اعلان کړی دی او وایي چې په امن فورس کې به په مجموعي توګه 20,000 فوجیان شاملي. انډونیشیا 8,000 فوجیان ورکولی شي. د انډونیشیا د فوج سرلښکر دا اعلان کړی دی. دغه شان د غزا دپاره چې کومه امن کمیټې جوړه شوې ده د دې غونډه به کېږي او په دې کې به د غزا د بیا جوړولو دپاره د فنډونو د راغونډولو اعلان هم کېږي. ډېر عربي ملکونه داسې دي چې هغوی وایي چې موږ امداد کول غواړو، نو دا به ډېرې پیسې غواړي، په اربونو ډالر او پکار وي چې غزا دوباره آباده شي ځکه چې هغه بیخي روانه شوې ده. نو اوس دوباره کوشش دا کېږي چې موږ دغه ځای آباد کړو. اول خو دې پکې خدای امن راولي او چې امن راشي نو بیا بحالي پکار ده. ښه دوستانو، T20 ورلډ کپ روان دی په سریلانکا کې او په هندوستان کې. د امریکې میچ پرونه د پاکستان سره وشو او پاکستان دغه میچ په 32 رنزونو باندې وګټه د امریکې نه. په دې کې صاحبزاده فرحان چې کوم دی نو هغه پکې 3 رنزونه کړو او په T20 میچونو کې هغه خپل 0 رنزونه هم پوره کړو. بابر اعظم هم پکې ښه سکور کړو، 6 رنزونه جوړ کړو او شهاداب خان هم پکې 13 رنزونه جوړ کړو. نو ښه میچ خو په دې کې چې کوم زموږ یو بالر دی طارق عثمان د هغه په ایکشن باندې ډېر زیات اعتراض کېږي چې دا ایکشن چې کوم دی نو دی چوکینګ کوي. نو بهر حال په دې باندې د پاکستان کرکټ بورډ له کار کول پکار دي ځکه چې که سبا فرض کو دغه شان څه فیصله وکړي ICC او وایي چې یاره دغه بالنګ دا ایکشن چې کوم دی دا ټیک نه دی نو ظاهره خبره ده چې بیا به د پاکستان کرکټ ته ډېر زیات مشکلات دي. نو پکار ده چې په دې هکله باندې ښه بوره د هغه ایکشن چې کوم دی هغه پکار دی چې ICC ته وویلی شي چې یاره د لاس په دونه ډیګرۍ کې راتاویږي نو دا د ICC د سټنډرډ مطابق دی او که سټنډرډ مطابق نه دی ځکه چې هغوی ورته وایي چې دی په مټ بال کوي. نو د دې اوس پوره تشریح پکار ده. د پاکستان کرکټ بورډ له په دې کې خپل کردار ادا کول پکار دي. ښه دوستانو، لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې نن به زموږ په فیسبوک پیج باندې سید شهرضا افیشل باندې موږ په دې موضوع باندې خبره کوو چې پرونه چې په پیښور کې کومه غونډه شوې ده په دې کې د ISI ډایرکټر جنرال، په دې کې د پیښور کور کمانډر، په دې کې د کورنیو چارو وفاقي وزیر، په دې کې د صوبې وزیر اعلی سهیل افریدي او چیف سیکرټري د پولیسو مشر او دغه شان ډېرو اهمو کسانو پکې د یو چت لاندې ناست دي او ډېره تفصیلي خبرې اترې کړي دي او په هغې کې ډېرې اهمې خبرې اترې شوې دي چې هغه ډېرې پکې په اخبارونو کې راغلي دي او ډېرې پکې نه دي راغلي. خو په دې باندې به موږ تاسو له یو تفصیلي پروګرام په دې باندې زه کوم ویلاګ وکړم، هغه زما تاسو په فیسبوک پاڼه باندې
سید شاه رضا افیشل باندې کتی شئ. ښه دوستانو، تر هغه دمه خپل کوربه سید شاه رضا شاه له اجازت ورکړئ